په پی اس کې د وجل شو ماشومان میاندې او پلاران وایي چې نه کال د تیرېدو باوجود یې خوم دغه پیغه نه د خیره کړي، انصاف یې نه ترلاسه کړي. اوس به د خپل بچو د پر انصاف د ملګرو ملتونو څخه غواړي. د کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمي پبلک سکول کې د خونړۍ حملې ذمہواری کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې و. په دغه تراګر برید کې د یو سلسلويخ نه زیات ماشومان استادان او د سکول ځینې کارکونکو وجل شو. د پیښور د آرمي پبلک سکول غمیزه د نه کلیزه په موقع د وجل شو ماشومان میاندې پلاران وایي چې پزلونو کې دغه پیښه داسې تازه ده لکه پرون چې شوی. اغیزمن کورنۍ د موده کې یو بل تنزدې شوی او اوس د یو بل غم خاده کې خوب ګډون کوي. د پیز د یو وجل شوی زکونکو اسپندیار خان مور شاهانه اجون وایي چې خره میاش کې سناسه پروګرام وي او زمونږ د بچو کلیزه خوم کیږي نو د چا کور کې سالګره وي او هغه کور کې هغه ماشوم نوي نو تاسو سوچ کولی شئ چې هغه مور پلار باندې ستیریږي. نه کاله مونږ داسې تیر کړل. مرمن شاهانه وایي چې د هر ماشوم خپل قصې دي. مونږ د نورو میاندونه د هغوی د ماشومانو قصې اورو او هغوی ته د خپل ماشوم قصې کوو. اجون خان ډوکټ وایي چې د یو زوی لپاره د پلار جنازه چتول فطری ده، خو د پلار لپاره د زوی جنازه پورته کول غیر فطری او درمن عمل دی. د وجل شوی اسپندیار خان پلار اجون خان ډوکټ وایي کو د نه کاله نه صده خوم تیر شي خو د هغه سترګې اوس خوم ماته وایي چې پاپا زما څه قصورو، پاپا زما څه قصورو، ما خو لا هیڅ خوم نه ولیدلې، ما خو لا ستانه د ګاډي ډرایوینګ خوم نه زده کړې. هغه مونږ نه خیریږي. دا خاصه د خلکو د پاره نه کال دي، زمونږ د پاره نه دي، مونږ د پاره خوم هغه 14 دسمبر دی. دا جون خان په خبره د نه کالو کې دوی د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، د بشري حقوقو تنظیمونو، کمیشنونو او عدالتونو مهته فریادونه وکړل. خو وايي اوس د موجوده عدالتي نظام د یو غړي په خیس د ځان نه کرکه ورشي چې انصاف خو لري خبره ده. دوی ته د خپل ماشومان قاتل هم معلوم نشو. دغه کورنۍ وايي دوی اوس مجبور دي چې ملګرو ملتونو کې خپل فریاد وکړي. تحریک طالبان پاکستان ډلې په ای پی اس د حملې ذمہواری په غاړه اغستې. په حمله کې د یو سلسلويخ نه زیات ماشومان، استادان او د سکول ځینې کارکونکو وجل شوي دي. د پیښې نه سمدستي پس ټول ګوندونو په ګډه ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د 20 نقطو نېشنل اکشن پلان منځوري ورکړې و. کال پس په دسمبر 2015 کې په پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د تیزندې ورکول ویل شوی او سپریم کورټ په اگست 2014 کې د نورو دوو ککړو تنانو د تیزندې کولو سزا برقرار ساتلې و. په آرمي پبلک سکول کې د برید ذمہواری اول د تحریک طالبان پاکستان طارق ګیډر ګروپ او بیا د هغه وخت د ټي ټي پی مشر فضل الله خوم د یاد برید په حواله ویلي چې دغه برید طالبانو کړو. اعلی خان شیرپو دلبر نیوز 400